مفتی صاحب خبره د ډاکټر صاحب دغه نه مخکې موږ د مهندي او د پرفیوم خبره وکړه خو داسې زنانه دي چې هغوی مطلب ورکینګ لیډیز دي هغوی مطلب ډیوټۍ لې ځي هغوی میک اپ کوي نو په رمضان مبارک کې مطلب دا چې روژې حالت کې دی میک اپ کولی شي د روژې حالت کې به زه تا ته لږ دې باندې تفصیلي خبره وکړم چې میک اپ چې کوم دی یو لکه پیډیکیر ورته وایي یو میډیکیر ورته وایي یو فیشل ورته وایي یو دغسې میک اپ دی چې کوم کریم پاوډر موډر ولګوي یو لپسټک دی یو مهندي ده دا ټول څیزونه جایز دي روژې باندې هېڅ قسم ته اثر نه پرېوځي خو صرف دوه څیزونو خیال به ساتي چې لپسټک یا ویزلین چې کوم پیټرولیم جیلی ورته ویزلین هغه په شونډو باندې داسې نه لګوي چې د هغې ذایقه زبان ته رسي چې د هغې خوند لکه نه تېرېږي نو لحاظه لپسټک نه د پرهیز کوي یا دومره معمولي لپسټک لګوي یا پیټرولیم جیلی چې د هغې ذایقه زبان ته نه ځي دوم لاسونو خپو چې کوم ټریټمنټ دی پیډیکیر میډیکیر یا میک اپ دا جایز دی خو یو شی دی چې هغې ته فیس فیشل وایي نو هغه فیشل کې تقریبا یعنې 20 منټ 25 منټ د ګرم اوبو بخار چې کوم دی هغه په مخ باندې ډایرکټ راځي نو هغه بخار چې کله ډایرکټ راځي نو هغه اوبه وي او هغه اوبه ډایرکټ ستا په مخ باندې راځي نو دې ټایم کې ته چې ساه اخلې نو هغه ګرم بخارات ډایرکټ ستا معدې ته ځي او ستا حلق ته رسي هغه چونکې اوبه وي د بخاراتو په شکل کې نو هغې سر روژه ماتیږي لہذا د روژې په حالت کې دی د فیشل نه احتراز کوي فیشل دی نه کوي باقي که مهندي لګوي او که په نوکانو باندې رنګ لګوي او که میک اپ کوي د چهرې والا یا مطلب دی چې اکثر زنانه داسې چې هغه لینز استعمالوي سترګو کې لینز نو لینز هم هغې باندې په روژه باندې هېڅ اثر نه پرېوځي ولې چې دا ټول څیزونه هغه دی چې دا معدې ته دننه نه رسي نو روژه صرف په هغه شي باندې ماتېږي چې کوم شی معدې ته رسي چې معدې ته کوم شی نه رسي په هغه باندې روژه نه ماتېږي لہذا په شونډو باندې چې هر څه لګوي که لپسټک دی یا پیټرولیم جیلی ده یا نور څه دغه دی مرهم دی وغیره هغې به خیال کوي چې هغه په ژبه باندې یعنې د ژبې په ذریعې سره حلق ته هغه چې معدې ته نه ځي روژه پرې نه ماتېږي معدې ته نه ځي نور بیا دا دې کې به مفتي صاحب دا غیبت یو سړی کوي غیبت په سترګو چې په غلط دغه ته ګوري نو دا به څه کېږي روژه خو صرف د خوراک وسکا کوم دی چې ته خالي خوله بنده کړې روژه خو چې کومه ده دا تقوا چې کومه تقوا خو هغه ده چې ما تاسو ته ووایي چې د روژې مقصد دا دی چې انسان کې تقوا پیدا شي تقوا څه ته وایي تقوا د هغه احساس نوم دی چې هغه ښه طرف ته تا مایل کړي او د ګناه نه تا منع کړي نو غیبت باره کې خو الله پاک جل شانه په قرآن پاک کې فرمایي چې تاسو دا غواړئ چې د خپل مرده ورور غوښې تاسو وخورئ یعنې یو خو ورور بیا ورور مړ دی بیا مړ ورور ته ناست د هغه غوښې ته خورئ دا شی تا خوښ دی نو که دا د نه دی خوښ نو غیبت چې کې د هغه مثال بالکل دغه دی لکه ته چې د خپل مړه ورور غوښې خورئ نو په روژه کې که دا کار ښیي نو بیا دې سړی کوي خو دا خو ظاهره خبره ده چې غیبت خو د کبیره ګناهونو نه یوه ګناه ده دغسې تهمت یو بل پسې خبرې کول ناجایز بهتان لګول الزام تراشي دا کبیره ګناه ده نو رسول الله صلی الله فرمایي چې کوم سړی دا کارونه په روژه کې نه پرېږدي نو تش ماښام ته د لوږې او تندې نه بغیر د په لاس هېڅ هم نه ورځي او دته هېڅ قسم ثواب چې د سترګو حفاظت او د غوږونو د اورېدو د اورېدو حفاظت دی د زبان حفاظت دی د سوچ حفاظت دی چې غلط سوچ به نه کوې لکه نن سبا عام پرابلم دا دی چې که ته هېڅ چا سره خبرې نه کوې که نه نو فیسبوک به ورسره وي او هر سړي به خپل آی پیډ یا موبایل اخیستی بس لګیا به وي او یا ویډیوګانو ګوره یوټیوب باندې یا مطلب د چا سره چیټینګ کوه یا وغیره نو صرف سړی دا سوچ وکړي چې د رمضان مبارکه میاشت ته زه چې دا څه کوم دا جایز دی دا ښه کار دی که چېرته ښه کاري جایز کاري لکه زه دا نه یم چې فیسبوک استعمال غلط دی فیسبوک کې ډېر ښایسته ښایسته اقوالي ډېر ښایسته ښایسته خبرې یې پکې ډېر ښایسته ریسرچ یې پکې یوټیوب کې ډېر ښایسته شیزونه دي هغه استعمالوه هغه ستا علم دی هغه ستا دین دی هغه تا ته خدای پاک ثواب درکوي خو فضول وخت چې ته په انټرنیټ او په دې څیزونو باندې ضایع کوې هغې سره په روژې باندې اثر دا پرېوځي چې د روژې ثواب ختمېږي ډېره مننه مفتي صاحب زموږ سره قدرمنو کتونکو یو نعت تیار دی راځئ چې نعت وګورو بیا راځو مفتي صاحب رمضان کې جګړې هم ډېرې زیاتې کېږي
دلته خو کمې دي خو زموږ په ملک کې زیاتې چې دا مازدیګر شي نو د چا په واره باندې جګړې دي، چا د کجورو ګاډۍ ته ولاړې جګړې دي، چا د پکوړو والا سره جګړې که نه. نو یو جګړې ډېرې زیاتې کېږي او بل دا ده چې خلک ټایم چې پاس کوي نو یا ودی یا فلمونه ګوري وایي روژه لنډوو که نه. نو د دې دواړو دغه راته ووایه چې یاره څه یو د اول راته دا ووایه چې جګړې کوي د خلکو مطلب دا په ځان باندې روژه راسپاره کړې ده لکه موږ نه دي نیولي موږ یې نیولي وو که نه. نو په دې هکله څه حکم دی؟ اوله خبره خو دا ده چې دا یعنې ډېره حیراني خبره ده چې روژه یو عبادت دی او چې سړی روژه ونیسي نو هغه په ځان یو پیران کښېني او چې په خبره نه پوهېږي. پرون ما نه چا زکات مسلې تپوس کوو، ټلیفون یې وکړو نو ما ورته تفصیل بیان وکړو نو ما ته وایي چې وایي په والله که په اسم پوه یم او روژه مې ساتلې ده به دماغ مې کار نه کوي. نو دا لکه یو یعنې یو ډېر عجوبه غوندې دغه د یو اثر دی چې روژه وساتې نو ته په ما روژه ولې خرڅوې؟ ته دې په روژه ساتې چې صرف ته ما ته دا امپریشن راکړي چې زه ډېر په مشکله کې یم او دا خبره ګناه ده چې لکه دا تاثر ورکول چې ما روژه ساتلې ده زما دماغ کار نه کوي په ما پریشر د دې مطلب دا دی چې به امر مجبوري په ما باندې یو شی په زبردستي باندې لاګو شوی دی، دا تنګ دی او دی مجبور دی، د هېڅ لار نشته. نو ځکه دی وایي چې بس ما چېړمه زه مجبور یم او چې ماښام روژه ماته کړم او نسوار کېدم خولې کې چای وڅښم نو هغه نه پس ته بیا خبرې کوو. نو شرعي لحاظ سره دا شی ګناه ده او دا دی چې روژه کې به ته فرش یې، ته به خوشحاله یې، ته به دغه یې، ته به دا وایې چې یا الله زما یو لمحه دا عبادت دی، ما ته ګناهونه معاف کېږي، ما ته الله پاک څومره درجې راکوي، د څومره ثوابونه، خوشحال به یې، په دې خبره به ځان خوشحاله. نو چې کله سړی د روژې دا مقصد ځان ته خپل کړي او لکه څنګه چې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې من صام رمضان ایمانا و احتسابا، چې چا د رمضان میاشت روژې وساتلې په حالت د ایمان کې یعنې مؤمن دی او احتسابا مطلب دا یو خدا مطلب چې د خپل ځان محاسبه کول، بل دا چې دا ایمان او یقین لرل چې الله پاک ماته په دې باندې ثواب راکوي، اجر راکوي. نو بیا به هغه سړی خوشحالي، سړی به نه جګړه کوي، نه به غصه کوي، نه به بوري، نه به تنګي، نه به پریشانی، هېڅ به نه بلکې خوشحال وي. لکه تا به پنځه ټیمه یو تجربه کړي چې ته کله ته جومات ته لاړ شې او لمونځ وکړې لمانځه نه پس چې راځې تا ته یو روحاني سکون میلاوي که نه. عبادت دا اثر دی. نو په روژه کې تا ته روحاني سکون ولې نه میلاویږي؟ وجه څه ده؟ ځکه چې روژه تا ځان ته یو غټ شی جوړ کړی دی، مشکل شی دی جوړ کړی دی. نو شرعي لحاظ سره دا جایز نه دی. دویمه خبره دا چې جګړه رسول الله صلی فرمایي چې که د روژې په حالت کې یو سړی تا سره جګړه کول غواړي یا جګړه کوي، غصه دی، خبرې کوي، نو هغه ته صرف دا ووایه چې انی صائم، زما روژه ده. لکه دا مطلب نه دی چې ان کا جواب پتر سے چې هغه یو خبره کوي ته ورته دوه کوي، چې هغه یو کنزل کوي ته دوه کوي، نو ته خپل روژه ولې خرابوې؟ نو رسول الله صلی فرمایي چې هغه ته صرف دا ووایه چې زما روژه ده. او زه به زمرود خان دا ته وایم چې دا لکه مونږ دې باندې تجربې نه کوو خو خلکو په دې تجربې کړي دي چې کله هم یو سړی تا سره جګړه کوي او تا هغه ته صرف دا ووایي چې زما روژه ده، نو ته بیا دغه حالت خو ګوره چې هغه باندې څه کېږي، سوال نه پیدا کېږي چا تا سره جګړه وکړي یا بله خبره وکړي، ولې چې دا د رسول الله صلی الله علیه وسلم الفاظ دي، د خبرې اثر دور دی چې هغه سړی په غص ځای باندې بس خاموش او بالکل لکه په اور باندې چې اوبه واچوي ختم هر څه. او مونږ خدای چې مونږ خو دا څیزونه الله او رسول ته نه پرېږدو، د الله او د رسول نه ما ته خپل ځان ډېر طاقتور او ډېر زورور ښکاري، نو په خپله باندې بدل اخیستلو کوشش کوو چې په خپله باندې بدل زوالمه. دوم سوال چې کوم دوم سوال دا کړه خو زم چې یو بریک واخلو، وخت بریک شوی دی نو د هغې په ډیټیل سره قدرمنو کتونکو وخت شوی دی د مي زموږ سره اوسه چېرته ځای مو ډېر زر راځو ستاسو سره بیا ملاویږو.